رمضان کې خلک د عمرې له ولې ځي او د عمرې څه فایده ده او بیا مدینه شریفې ته خلک ولې ځي دا درې خبرې ده تکو رمضان کې خلک عمرې له په دې وجه ځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي وی چا چې په رمضان کې عمره وکړه دې انسان له به خدای پاک دومره ثواب ورکي لکه ما سره چې یو ځای حج کړی د عام عمرې ثواب خو د نیم حج برابر دی حضور پاک فرمای العمرة نصف الحج چې عمره د نیم حج برابر ده عمره کې دونه فایده ده لکه دوه عمرې چې دی وکړه خدای به د پوره حج ثواب درکړي و د رمضان د عمرې ثواب دا شو یو بیبي نه حضور پاک تپوس کوي حج له لاړې که نه وي نه نیم تللی وی ولې وی زمونږ دوه اوښانو په یو مې خاوند تلی او بل د پټي دپاره چې هغې باندې بوټې سیراب کېږي ارټي نو ځکه لا نړم نو حضور پاک هغه بیبي ته وفرمایل وی ښه چې د رمضان میاشت راشي نو عمره وکړه نو الله به دومره ثواب درکړي لکه ما سره یو ځای چې د حج کړی دې وجې نه زموږ خلق او عالمان صاحبان په رمضان کې کوشش کوي چې عمرې له لاړ شي ولې د حج ثواب هم شو او کم حج چې کم حج یې د رسول الله مبارک په ملګرتیا کې کړی نو د پیغمبر علیه السلام د ملګرتیا حج دا قیمتي حج دی او ثواب یې زیات دی نو د رمضان د عمرې دقه ثواب شروع دویم په رمضان کې چې بنده لاړ شي هلته په مکه مکرمه کې د یوم ثواب یو په لک دی دومره ثواب دی لکه د مکې نه بار چې د یو لک منځونه کړي او په حرم شریف د مکې مکرمه کې د یو منځ او بیا په رمضان کې یو پاویا دی دومره ثواب دی په رمضان کې د یو منځ کېږي په مکه شریفه کې یعنی د بیت الله په خوا کې لکه اویا لکه منځونه چې دی بل ځای کړي څومره ثواب شي او مدینه منوره کې دوه روایت دي یو دا دی چې یو منځ یو په زر دی دا مضبوط روایت او دویم دا چې یو منځ په 50,000 دی دا لږ روایت کې شته خو یو پوټی کمزور دی نو چې 50,000 والی زمونږ د طالبان او عالمان وی په فضائلو کې کمزور روایت قابل د حجت دی نو چې مدینه منوره کې په عام ورځو کې یو منځ په 50,000 او بیا په رمضان کې یو منځ دی پکې وکړو نو 50,000 لپه او یو کې ضرب ورکا نو 15 ته جوړ شو یعنی تقریبا 15 لاکه منځونه دی وګټل او که هغه مضبوط روایت یو په زري نو 1000 ته جوړ شو د دې وجې نه رونو خلک په رمضان کې ځي او په رمضان کې مدینه شریفې ته ځي او مکې شریفې ته که نفل کې د نفل ثواب پکې مضبوط دی هم په مکه مکرمه کې هم په مدینه شریفه کې او بعد دوستانو له خدای پاک د اعتکاف موقع ورکي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای چې د ټولو نه زیات ثواب د اعتکاف دا د بیت الله په جومات کې دی په مکه شریفه کې او دویم نمبر بیا د مدینه منورې په جومات کې دی نو چې سړی مکه مکرمه کې نو عمره کې څومره ثواب یې وشو ډېرې عمرې مو کې طوافونه کې څومره ثواب یې وشو او چې بیا منځونه کوي څومره ثواب یې وشو او چې بیا اعتکاف وکړي او په اعتکاف کې بیا دې لګي طوافونه کوي یا بیت الله شریف ته ګوري څومره اجر او ثواب یې کېږي او مدینه منوره کې چې سړی اعتکاف وکړي څومره ثواب یې وشو د منځونو د تلاوت د قرآن شریف او بیا د ټولو نه لوی د برکت سیز او د ګټې سیز ادا دی چې د رسول الله مبارک مخ مبارک ته ودرېږي او سلام پې واچوي او درود شریف پې ووایي د دې وجې نه زما وروڼو خلک ځي په رمضان کې او بیت الله ته هم لاړ شي او مدینې منورې ته عمره پکې وکړي
عمره ډېر قیمتي څیز دی رونو خو خدا ده چې سړی حج ته لاړ شي زه عموما ملګرو ته وایم چې په چا حج فرض وي عمره مه کوئ حج ته لاړ شئ حج وکړئ ولې پیسې به دنه په عمره ولګي او حج به دې په ذمه قرض پاتې شي نو که حج در باندې فرض وي حج ته لاړ شئ حج کې عمرې هم شته که نه په عمره کې خو حج نشته او که حج دې کړي نو بیا لاړ شئ عمرې له یا حج در باندې نی فرض او لګي پیسې د سره پیدا شوي او د عمرې ورځې وي نو خیر دی عمرې ته لاړ شي نو عمره کې ډېر لوی ثواب دی رسول الله مبارک فرمای عمره د نیم حج برابر ده او حضور پاک فرمای العمرة الى العمرة کفارة لما بینهما والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنه چې یوه عمره دې وکړه بیا دې ورپسې بله عمره وکړه د دې په میاشت کې چې څومره ګناهونه کړي ټول به راته خدای معاف کړي او کوم حج مبرور حج څه ته وایي هغه دې ته وایي چې څوک پکې جګړې ونه کړي څوک پکې لا رفث ولا فسوق ولا جدال څوک پکې ګناه ونه کړي او څوک پکې د شهوت غلط کارونه ونه کړي چې دا دریو کارونه د حج محفوظ کا نو دې ته مقبول حج وایي نو حضور پاک فرمائی د مقبول حج ثواب کو د جنت نه ما سوا بل شته دی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله مدینه منوره ته لاړ د هجرت نه پس نو څلور عمرې یې کړې یوې عمرې ته حکمي وی او ثوابي چې کله راغی حضور پاک عمرې لا نو د حدیبیې په مقام کې د مکې د کافرانو سره صلح وشوه او نبی علیہ السلام مبارک واپس مدینه شریفه ته لاړ دې ته ثوابي عمره وایي حکمي عمره ورته وایي ځکه احرامونه یې تړلي نیتونه یې کړي او مزل یې کړي مکې ته رانږدې شوي خو د مکې خلکو پرېنښود مکۍ مکرمې ته جوړه یې ورسره وکړه چې سخت کال به حج نه کوې او آینده کال به حج کوې نو دا په ذیقعده شپږمه هجره کې وه دې ته ثوابي او حکمي عمره وایي ثواب یې وشو عمره ونه کړه آینده کال حضور پاک د هغه وعدې مطابق چې د مکې د کافرانو سره کم شرط ښودی بیا د ذیقعدې په میاشت کې تاسو د میانې میاشت ورته وایې په هغې کې راغی او مکې مکرمې ته داخل شو او عمره یې وکړله دا چې هجرت یې کړی نو په لومبي ځل پیغمبر علیه السلام مکې مکرمې ته راغی دې ته عمرة القضا وایي درېیمه عمره حضور پاک د جعرانې نه کړې وه کله چې د اوتاس او د حنین غنیمتونه تقسیم کړل په جعرانه کې جعرانه د مکې مکرمې نه یو 20-22 کیلومیټر بار ده اوس خلک ځي او د جعرانې نه عمره کوي نو ګوټو بل هلته یو کویم پروت شته دی اگر چې هغه کوي باندې اوس هغې پمپ لګولی دی او بند کړی دی او مخکې په هغه کوي باندې بورقه وه او کوله و بیا پې پمپ و کوله و اوس یې بند کړی دی سر والا دا کوي کې اوبه وچې شوې وې نو د حضور پاک د معجزې په بنیاد پکې خدای پاک اوبه را پیدا کړه نو کوي پکې نه او چې کوم دی د رسول الله مبارک خیمه وه نو په هغه ځای جومات جوړ کړی نو چې څوک لاړ شي د هغه ځای نه د عمرې نیت کوي راځي نو چې د حنین او د اوتاس غنیمتونه هلته تقسیم کړل نو د شپې رسول الله مبارک پټ راغی او صحابه پوه نه کړل که صحابو ته الوی خو هغې هم راتلل نو راغی او بیت الله نه طواف وکړه او صفا مروه کې منډې والې عمره یې وکړله دام د ذیقعدې میاشت وه 8 هجري وه دا درېیمه شوه او څلورمه عمره حضور پاک د حج سره کړې دا 10 کالو د پیغمبر علیه السلام د هجرت او دا د ذوالحجې میاشت وه نو دا څلور عمرې وي د دې وجې نه زموږ علما وایي چې مسلمانانو له پکار چې په ژوند کې کم از کم 4 عمرې وکړي د پیغمبر علیه السلام مبارک تابعداري به وشي عمره څه ته وایي نو عمره دې ته وایي که یو سړی میقاتونه دي د میقات نه باري لکه پاکستان نه یو سړی دی یا د افغانستان نه یو سړی دی یا د نورو ملکونو نه نو په لاره کې میقات راځي د میقات نه مخکې به نیت کې
نو زمون خلق خو یا د اسلام آباد نه دی او یا د پیښور نه دی. نو پیښور ایرپورټ کې دی بیا جامې بدلې کی او د احرام 2 صادرونه ځان نه تاو کی، یو لنګ کی د پرتوک پځای او یو د کمیس پځای صادر کی او یو میانه وته وی پټه هغه باندې دا لنګ اوتړي. نو دی 2 رکعات نفل کوي. دی 2 رکعات نفل ته سنت الاحرام وی. دی کې بس سر پټ کی نو 2 رکعات نفل کی. نو پړومبي رکعات کې قل یا ایها الکافرون او په دویم کې قل هو الله احد دا مسنون دی. که نور سورتونه پکې ویم پکې ویل شي. نو چې منځ کې نو سر به بیا ښکاره کی. نو نیت د عمرې به وکې او داسې به وي چې یا الله زه د عمرې نیت کوم، الله ما ته احسانه کې او ما نه قبوله کې. دا زموږ عالمانو لیکلي دي. حضور پاک دغه نیت کړی دی چې لکه دې د عمرې نیت راشي چې زه عمرې لازم بس دا کافي دی. اصل نیت رونو د زړه دی. که په پښتو کې مې یو سړی وایي دغه نیت نشي برابرولی نو دی په زموږ دا پښتانه دغه نیت نشي برابرولی، نو چې د خولې وایي نو دغه هغې برابر شي. یا الله د عمرې نیت کوم او د الله نه سوال وکړي چې خدای ما ته احسانه کړي او قبوله کړي. نو بیا به په زوره سړی یو ځل په زوره لبیک وایي او ښځه به پټ وایي لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک. بس دی اوس په احرام کې داخل شو. اوس به دی د ډېرې سیزونو نه ځان ساتي، د بیبي نه به هم ځان ساتي، د خوشبویۍ نه به هم ځان ساتي، ویښته به هم نه پرې کوي، نوکونه به هم نه اخلي او په صابون چې کوم خوشبویه دی په هغې به هم نه لمبي او چې کومه ترکاری کې خوشبویه مساله د هغې استعمال به هم نه کوي او ګنډلې جامې به هم نه اچوي. بس دی په احرام کې داخل شو. دی که اوس کوزیږي د یو ځای نه لبیک به وایي، که یو چړی باندې خیږي لبیک به وایي، که ګاډي ته خیږي لبیک به وایي، که چا سره ملاقات کوي نو د سلام نه مخکې لبیک به وایي. دا د ده ترانه ده. ورونو خفه کېږئ ما نن سبا خلکو لبیک پرېښی دی، شرمېږي پرې، څوک هم لبیک نه وایي. حالانکې صحابو به په زوره لبیک اواز کو لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. رسول الله مبارک فرمایي چې څوک لبیک وایي د ځمکې د ختمېدو پورې کاڼي بوټي د سره هم دغه چغه وایي لبیک ورسره وایي. څومره ثواب دی وشو چې دا ټول ستا په وجه لبیک وایي نو دا دې ټولو ثواب ستا په تله کې واچولی شو. او حضور پاک فرمایي چې دی لبیک وایي نو چې کم سیزونه کاڼي بوټي انسان پیرې اوري نو د قیامت په ورځ بدله د خدای په دربار کې ګوی کوي. لیکن زموږ شی پیشن ته لا حجونه عمرې ټولې پیشني شوې، څنګه زموږ جامه فیشني شوه. سړی دې ته نه ګوري چې په جامه دې زما عورت پټي او زما حیا دې پې محفوظوي. نه، جامه به خو تنګه تروشه به چې اندامونه پکې فټ ورننوتي او ښکاري. دا فیشني لباس شو. هلکه که ما کمیس اچولی دی که نه، ما پرتوګ اچولی دی نو پرتوګ کمیس خو دې واچو، رنګ خو دې پې پټ که د عورت، خو د عورت چې کم ساخت دی او شکل دی هغه دې پې نه دی پټ کړی، اندامونه دې پکې بقروتي دي. نو دې ته فیشني لباس یا سر چې موږ فیشني لباس جوړ کو د انګریز. هلکه ما خو ویښته پریښي دي خو د رسول الله په طریقه نه دي، د انګریز په طریقه. یا ګیره ډېرو خلکو نن سبا فرنچ ګیرې پریښې دي. هلکه ما خو ګیره پریښې ده، ګیره دې پریښې ده خو د پیغمبر د سنتو خنده او ټوقې دې کړې دي کمبخته. پیغمبر سره دشمنی دی وکړه او خدای ځان ته په غوسه کې د خدای د پیغمبر د سنتو سره ټوکې ټقان نه کې. کله په ګیره کې یو شان مانچ کې او کله پکې بل شان مانچ کې، چا یو شان ګیره پریښې او چا بل شان ګیره پریښې. دا د خدای د رسول دشمنی ده. د پیغمبر سنتو ته سپک کول او د پیغمبر سنتو پورې خندا کول قسم په خدای ډېر لوی جرم دی. ویښته دې پرېښودل ظالمه او فیشن کې انګریزي فیشن دې په ګیره کې وردن نه کو، په سر کې د انګریزي فیشن وردن نه کو، په جامو کې د انګریزي فیشن وردن نه کو. دقه رنګې نن زموږ حجونه عمرې فیشنیبل جوړې شوې. څنګه فیشنیبل دي چې احرام وتړي ځان ته به تصویر کیمره به ونیسي او تصویر به ځان له وباسي او بل ملګري ته به شا به راشه ماله تصویر وباسه. په لبیک دې شرمېږي چې دې لبیک وایي. هلکه ولې شرمېږي؟ ته خدای نه یره نه کې
ستا د خدای رضا نه ده خوښه د خدای ته چغه نه ده لبیک یا الله زه تا ته حاضر یم پروردګاره لبیک اللهم لبیک خدای تا ته بار بار حاضر یم خدای ثنا تعالی را خدای بادشاہی تعالی را خدای تعالی شریک نشتا څومره ښکلې معنا لري الله پې څومره خوشحالېږي څومره ثوابونه لیکن زمونږ خلک د فیشن دپاره یې حرام واچوي هلته قسم دی د بیت الله خوا کې یو ګه ښکاره کړي بل یې پټه کړي او د قصد یې لاس اوچت کړي د دوا شکل یې جوړ کړي او ملګري ته وایي ما له تصویر وباس خلکو ته راولېږي ریا دې وکړه مړه خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم ریا شوه رسول الله مبارک څه فرمایي انما اخوف ما خاف على امتي الشرك الاصغر وې زه په خپل امت د رکوټ شرک نه ډېر خفه کېږم یریږم چې زما امت به رکوټ شرک کوي رکوټ شرک صحابه یو ما الشرک الاصغر یا رسول الله د خدای رسوله پټینې شرک کم یو دی الریا والسمعه د شهرت نمود او د ښودنې دپاره کار کوه نو د بیت الله په خوا کې رکوټ شرک کې ظالمه تصویرو باسه کور ته راولېږي خلکو ته ښیې چې زه دعا کوم او دعا نه کې هسې دې لاس اوچت کړی دی خلکو ته ښیې چې زه عمره کوم عمره نه کې هسې دې احرام اچولی دی خلکو ته ښیې چې زه عبادت کوم او زه بیت الله کې ولاړ یم ظالمه په بیت الله کې ګناه کې ما ته به خلک هلته راغونډ شو زه خو اور کې د دې خلکو نه ولاړم په مدینه منوره مکه کې یو تصویر وباسو یا ظالمه ګناه ده ګناه ده ګناه ده نه کنه چې یو خیر دی وبه باسو کنه ګناه له راغلی که ثواب له راغلی یاره چې یو به وباسو کنه یقین په خدای که مدینه کې ناستو یو ته ما نه ما پاسېدم چې تاسو مې دن رای لاړم روان شم وی ښځه کښېنه نه وباسو پاسېدم ته خفه شم روان شم ته نه یو د سره وباسو یا لکه ګناه ده نو یو نه ګناه ده یو لس دولس راغونډ شو بس مې ددن لاړم چې سم خوښۍ کوي وی ښځه ښه نه وباسو هغې کې هم چې لرې ځای نه به کتل کلف کلوف تصویرونه وباس دا ولې دا ګناه کوم رسول الله مبارک څه فرمایي په مدینه کې د اعلان کړی دی ډېر خلک وایي نه دا مدینه را دلته خیر دی مې د اعلان خو یې په مدینه کې کړی دی په تورنګزو کې خو یې نه دی کړی دا خو هلته ویلي دي څه فرمایي حضور پاک لعن الله المصورین چې څوک تصویرونه وباسي خدای دې په قهر او لعنت نازل کړي ټول ملیان طالبان عوام په دې غم اخته دي اوس څه کوې ورسره د رسول الله مبارک روزې سره به ولاړي او سیلفي به وباسي هاي هاي شرم نه درځي د مبارک پیغمبر نه حیا نه درځي د مبارک پیغمبر نه هغه فرشتې چې په زرګونو دلته ولاړې دي او ستا په سلام او په دعا امین وایي هغې نه دې حیا ونه کړه شرم دې ونه کړه حیا دې ونه کړه هاي هاي لعن الله المصورین او رسول الله مبارک څه فرمایي لا تدخل الملائکة بیتا وای فيه صورة او تماثیل په کوم کور کې چې بوتي یا د زیروح تصویري فرشتې د رحمت باغ ځای ته نه داخلي او رسول الله مبارک څه فرمایي اشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون یڅوک تصویرونه وباسي د قیامت پر ورځ دی به په سخت عذاب کې پروت وي کدا ګوتې جوړه او کدا ډیجیټل کیمرې او د موبایل وباسي نن ټوله دنیا په تصویر کې لګیا کلپ او تصویرونه او په مدینه کې او په مکه کې او د بیت الله په خوا کې او د حضور پاک مخ مبارک ته یعنی د پیغمبر مخ ته ولاړې حیا نه درځي او ته پیغمبر له چیلنج ورکوې چې تا کوم شی حرام کړی دی ستا د دې مخ کې کومه تا چې کوم شی بند کړی دی په دې مدینه کې هم دې مدینه کې کوم تا چې کوم شی په دې مدینه کې بند کړی ستا په دې جومات کې کومه ستا مخ کې کومه هاي هاي لاړې سله ودې کړل څه زه خو ډېر خفه شم خلک رالل لکونه روپۍ ولګېدې او د ګناه سره واپس لاړه نه موږ پرېښودو نه ځان پرېښه سیلفیانې دي او تصویرونه دي په موبایل کې دي او ټوله ورځ دا خلک لګیا دي یقین کوه ټول ملاقاتونه د هغه سره ملاقات تا سره ملاقات ټول ورځ په حرم کې ګرځي ملاقاتونه دي عبادت نشته ما پسې په خپله هغه شرطه ورته وایي دا پولیس والا هغه خفیه پولیس والا ما پسې رالل ما ته وایي دا خلک دله ډېر راځي او دا خو دلته منع دي دا ولې نو مې زه خو ورته نه وایم چې راځئ اوس څوک هم ورسره ټول هلکه تلاوت وکړې د خدای قرآن ووایه درود شریف ووایه پرېږدی ملاقاتونه
کم کار باندې چې الله خوشحالیږي هغه کار وکړي او چې د سعودي د قانون مطابق کم کار دی هغه د قانون تابع پابندي وکړي هر سړی ګوره چې د چاکور ته لاړ شي نو د هغه د قانون پابندي به کوې که به نه د چا عمل ته چې لاړ شي د هغه عمل د قانون پابندي به کوې دارنګه چې سعودي ته لاړې سعودي عرب ته نو د هغې د قانون پابندي به کوې د نظام چاله به نظام خو خرابې نه که نه ته د چا کور ته لاړې او هغه تا ته قالین اچولې چې په دې کښېنه او ته وایې نه په دې ځمکه کښېنم ما به خفه شي تا ته هغه قالین یې ښودلی او ته کټ ته او خطې کټ کې کښېنم به خفه شي د هغه قانون به نه خرابې دقه رنګې د چا ملک وي د هغه قانون به نه خرابې دا رنګې د خدای او د رسول چې کم قانون دی به نه خرابې په دې باندې هغوی خفه کېږي نورونو تصویر لوی مصیبت شروع دی ښه د هغې نه علاوه بل درته یو لوی جرم ښیم لوی جرم په طواف کې به خلکو کیمره نیولي او چې په طواف کې کم خلک تاویږي هغې له ویډیوګانې کوي رښتیا وایي هغې کې یوازې سړي وي او که ښځې مې ښځې مې او هلته کې ښځو مخونه ښکاره کړي که نه ځکه د عمرې په نیت روانې وي نو د هغې مختلفو ملکونو ښځې تاویږي مخونه یې ښکاره کړي او تا ویډیو جوړه کړه د هغوی نو هغه پردو جینکو ته او پردو ښځو ته به ګورې او په بیت الله کې دا ویډیوګانې جوړه څه لځي خلک نه پوهېږم که د خدای رضا لځې خدای کې د خدای رضا نشته نو عمره ډېر لوی عبادت دی د مارونو خو په هغه طریقه د عمره وکړه په کومه طریقه چې رسول الله مبارک کړی نو لبیک به وایې شوق سره لبیک وایې شوق سره صحابه به لبیک بعمرته لبیک وسعدیک والخیر کله فی یدیک حضرت عبدالله ابن عمر به وایې لبیک وایې بیا به لاړ شي مکې مکرمې ته به ورسې د مکې د داخلېدو خپله دعا ده اوبکې دعا چې الله په پښتو کې به یې درته ووایم خدای مکې مکرمې ته زه داخلېږم یا الله ماله پکې فراخه حلال و رزق راکې الله ماله د آدابو توفیق راکې الله ماله پکې ژوند خشته راکې د عبادت سره نورې دعا هم کولی شي د حرم حدود چې داخلېږي هلته کې د هغې نشان دی هلته به دعا وکړې یا الله دا ستا حرم دی خدایه د آدابو توفیق یې نه خدای زما غوښې زما وجود بچي ښه د دوستان د جهنم په اور حرام کړي لاړ به شي بیا بیت الله شریف ته نو چې ورننوځي بیت الله شریف ته نو خدای پاک دعا قبلوي زمونږ بعضې کتابونو کلي چې په لومبي نظر خلک خدای دعا قبلوي نو ډېر خلک وایي چې سترګې دې نه راپولې مې دا په کوم کتاب کې سترګې و خامخا رپي خو چې ورننوځي او په بیت الله د نظر ولګېد نو که سترګې راپولي که نه راپولې وی الله اکبر الله اکبر به وایي د خدای حمد به ادا کې د خدای صفت او لاس به پورته کې او دعا به وکړي خدای به دعا قبوله کړي بیا به لاړ شي بیت الله شریف له نو چې بیت الله شریف ته حجر اسود ته ور مخامخ شي نو ښې اوږه به ښکاره کړي ګسه اوږه به پټه کړي دې ته استبا وایي نو چې حجر اسود ته نږدې شي نو نیت به وکړې د عمرې د طواف د وو چکر هم پښتو کې ویلی شي پړه کې نیت وکړه یا الله د عمرې د طواف د وو چکر و نیت کوم خدای ته راته اسانه کړي او ته یې قبوله کړي نو غوږونو پورې به لاس پورته کړي دې ته استقبال وایي نو بیا به لاس راښکته کې د سینې برابر به یې کړي دې ته استلام وایي بسم الله الله اکبر ولله الحمد خو خدا ده چې په بیت الله شونډې ولګې په حجر اسود خو هغه اوس ګرانه ده څه کال خو یې څوک حجر اسود ته پرېښی نه دی بیا ښه دا ده چې لاس یې اوسې لاس هم نشي وړی کونټه یې اوسې اخکول کې هم نشي وړی نو د لرې ځای نه به سینې برابر سره پاسه 100 انچه د پاسه 4 فوټه حجر اسود د ځمکې راوچت دی هغې ته به لاسونه مخامخ دا یو کاڼی دی آدم علیه السلام د جنت نه 10 څیزونه راوړي یو پکې دا حجر اسودو دا تک سپینو د پایو پشا حضور پاک فرمای کان اشد من البیاض من اللبن د پایو نه زیات سپینو سودته خطایا بنی آدم د بنی آدم گناهونو تور کړي لکه د مقداتی ځان ته د بنی آدم گناهونه راکاږي او رسول الله مبارک فرمای وی د قیامت پر ورځ به د حجر اسود سترګې او غوږونه به چې چا په حق او په صحیح طریقه د سنت مطابق د هغې استلام کړی دی هغه له به د خدای په دربار کې ګوی کوي نو بیا به روان شي په ښي طرف باندې مقام ابراهیم طرف ته
او په لومبو دریو چکرو کې به پهلواني کې مټې به وې او قدمونه به نږدې نږدې ږدې. دا راته زه کوم چې د حج داخلې شروع کېږي نو چل زده کړي، خدای دې درله توفیق درکړي. نو مټې به م وې او نږدې نږدې قدمونه وکې به مې پهلواني به کې دریو چکرو کې. او هر چکر کې چې حجر اسود ته ورسېږې نو سینه به ورته مخامخ کې، لاسونه به د سینې برابر اوچت کې، لکې به راولې لکه چې په حجر اسود مې ښودي. بسم الله الله اکبر ولله الحمد او ښکل به کې لاسونه او بیا به ځې دې دریو کې او پهلواني کې. دا دا پیغمبر علیه السلام کړې ده. ولې کړې ده؟ ځکه چې کله راغی په اووم په عمرة القضا کې اوومه هجره کې نو د مکې خلکو وی د مدینې آب و هوا والی دي او وجودونه کمزوري دي، بیماران دي. نو رسول الله مبارک صحابو ته وی یو پټې ورته لږه پهلواني وکړې، ځان ورته وښایه، ډریل چې ورته تاسو وایه، دا فوجان او پولیس چې کوي خپل د طاقت مظاهره کوي کوي. تاسو نه ګورئ فوجانو ته لاسونه وی او خپې وی او قدمونه اوچت اخلي او خپل طاقت ښایي ورته وښایه. هغه ادا د خدای خوښه ده، هغه ادا. زه د خپلو ملګرو ته ویم اوس زمونږ غټ دشمن شیطان دی، مونږ شیطان ته پهلواني کوو چې د خدای طاقت را سره ظالم ته سم نشي کوي. بیا وروستني څلورو کې به دا پهلواني رامل بنه کړي او د اوږه به دې په اوو چکرو کې ښکاره کړي. او هر ځل چې بیت حجر اسود ته راځي نو لاسونه به سینې پورې پورته کې او بسم الله الله اکبر به اووه چکرې دې پوره شي. نو بیا به مقام ابراهیم ته ورشي، واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا. نو داسې ځای کې به ودرېږي چې هم د مقام ابراهیم ته مخې هم بیت الله ته. نو 2 رکعاته واجب الطواف کوو. نه دا یې کې طواف 2 رکعاته واجب کوم، که د مازدیګر نه پس کې یا سار نه پس نو بیا به دا 2 رکعاته هغه وخت نه کې وروسته به چې کوم وخت کې نفل کېږي نو هغه وخت به کې. نو چې دې وکړل نو بیا راشه حجر اسود ته دوباره او بیا به استلام وکړي. استلام څه ته وایي؟ دقه چې د سینې برابر لاس اوچت کړي او ښکلې کې وایي بسم الله الله اکبر یا الله اکبر ولله الحمد. لاړ به چې صفا د صفا غونډې ته به وښیي. نو هلته خلک بیا استلام کوي، هلته استلام نشته. دا د خلکو غلطي ده. هلته به دعا کې نو بیت الله ته به مخ کې نو دعا وکړه، دې وخت کې دعا قبلېږي. دا د دعا د قبلېدو ځای نو داسې به ووایي ابدأ بما بدأ الله به، چې خدای پاک په کوم شي شروع کړی زم په هغې شروع کوم. خدای په څه شروع کړی ده؟ وی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ان الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاکر علیم. دا آیت به او دعا وکړه خوږ ده نو لاړ به شي مروات. نو په منځ کې شنه راډونه راځي، هغې کې به منډه وی او نور به په عام چال ځي. دا منډه ولې وی؟ او دا صفا مروه کې 2 چکرې، د مروه پورې 1 چکر، مروه نه صفا پورې واپس چې راغی دا 2 شوې ګورې یو نشي. بیا د صفا نه مروه ته 3، بیا د مروه نه صفا ته 4، بیا د صفا نه مروه ته 15، بیا د مروه نه صفا ته 6 او بیا د صفا نه مروه ته 2 چکرې برابر شي. هر چکر کې که صفا ته وخیږي او مروه ته نو بیت الله ته مخ کې دعا به کې او د دې شنو راډونو منځ کې به منډې. دا ولې؟ دا د بیبي هاجرې ادا خدای ته خوښه شوې. هغې نه چې کله خپل بچی پناه شو نو د منځ کې به منډه واله. نو اوس خو یو شان لاره ده، مخکې هغه ځای جوړ نو هغه منډه به وی. صفا مروه ته 2 چکرې والې دي، د 2 به وی. بس عمره دې خلاصه شو، عمره خلاصه شو. طواف کې ذکر کوه، دعاګانې کوه. او صفا مروه کې دا ذکر مسنون دی چې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدیر. ښځې به منډه نه وي په صفا مروه کې. نو عمره دې خلاصه شوه ورونو. نو بیا به لاړ چې سر به وخورئ یا به یې راکوټې کې. هلته چې کوم عاملان دي کار د کوم خلک تللی دي نو هغې نیکبختیان سرونه نه کټ کوي، داسې کټ پکې ووایي، په قینچې 4-5 ویښته ووایي. دا ګناه ده ګناه ده ګناه ده. یا به سر خری خرولو کې ډېر ثواب دی. حضور پاک چې چا سر خری دی هغه ته 3 ځله دعا کړې. او یا به سر راکوټې کې، راکوټې کول به د هغې سر کېږي چې کم از کم د ګوتې د بند دومره ویښته د نه کټ شي.
که سر دې راکوټي وي د ګوتې د بند نه کم نو په کټینګ کار نه کېږي بیا به یې خورئ اوس که بله عمره دې کوله بیا جامې دې واچوه عمره دې خلاصه شو که بله عمره دې کوله اگر چې د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر دي بعضې خلک روزانه عمره کوي نه دا مکروه ده داسې به نه کوي عمره کې اجر ډېر دی خو لیکن د آدابو طریقه دا ده چې د ډېر عمرو نه ډېر طوافونه بهتر دي طواف کوه د بیت الله شپږ شلې رحمتونه رسول الله مبارک فرمایي په بیت الله را روان دي د هر انسان دپاره نو چې څوک طواف کوي نو شپېته هغه ته میلاوي چې څوک ورته مونځ کوي څلوېښت په هغه باندې ورېږي او چې څوک ورته هسې ګوري شل رحمتونه په هغه ورېږي او حضور پاک فرمایي چې څوک طواف کوي نو چې قدم پورته کوي او اږدي نو ګناه ورسره رجیږي او درجه ورسره بلندېږي یو شان خلک روان دی که بادشاه دی او که ګدا دی یو شان دوه څادرې اغوستې دي د کفن الله ورته ښایي چې جامه دې ګورې په قبر کې دغه ده که ګدا دی او که غریب دی او که نواب دی یو شان به تاویږي یو شان به خدای ته جاړئ یو شان به الله ته چغې وې قسم په خدای داسې خلک مې ولیدل یو بوډا سړی ډېر بوډا او داسې پټېنی او غریب د تلو نو وی وی یې کول او ورو ورو روان ورو ورو روان چا والا پیسې ورکړې د ما په مخ کې هغه دیکه ورکړه د خلکو دا خیال و چې ګیندا سوال کوي هغه دیکه ورکړه پیسې وانه غشتې او داسې په جړاپ لګیا او او مخکې ډېره موده مخکې مې یو بوډا لیدم هغه ټیټو ملی ټیټه وه او غریب له بل څه نه ورتلل دا چغه به یې واله الله 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 ما وی پروردګار ده دا به قبله که به نه قبله دا خو سپینو ډکو سره دی کوم ځای نه راغلی او سپینګیري دی پروردګار او ملا ټیټې د ګرځېدو هم نه دی نو په ده خو به خامخا رحم کوې خدایه نو چې په ده کې چې دا نور ورسره ګرځي په دې به هم رحم کوې که خیر انشاءالله العظیم بوډاګانې ښځې وي بوډاګان سړي وي سپین ګیرې سپین سرې عجزان مسکینان او تاویږي د بیت الله نه طواف کوي قسم دې داسې خلک هم تللی دي ما ته پته ده داسې خلک ما له یو سړی راغلی و چې هغه د چرګ واګې غریب خرڅې کړي او خلکو له به یې څاروي ساتل هغه کټا کټي خرڅ کړي دي او یې زه بیت الله لرم او خدای رسول دی بیت الله غریبانان کورونه خرڅ کړي دي بیت الله لته دکان یې خرڅ کړی دی بیت الله لته او د خدای د در نه تاویږي د بیت الله نه نو الله خو ډېر رحم دی کنه بیا الله په خپلو بندګانو ډېر لوی رحم کوي ګور لږ پرهیز کوئ پکې پرهیز دا تصویرونو نه ځان ساتئ لږ پرهیز کوئ د ښځو نه لږ جدا اوس طواف کوئ او لږ پرهیز د ښځې کوي ستر دې کوي پرده دې کوي او د سړو نه دې لږ ځان له تاویږي نو د رحم ځای د بیت الله نه بل نشته ګورئ الله ډېر رحم کوي بیا چې ملتظم ته سخت کال ورنللو پردې ته توکړې او څوک یې نه پرېښود حجر اسود ته څوک یې نه پرېښودل حتیم ته څوک نه پرېښودل او چې دا کولوي او بیا حجر اسود ته ودرېږي او په بیت الله د لاس کېښود سخت کالم د ارمان نصیب نه شو خیر د هغې غریبانانو خپل څه انتظامي مجبورۍ به وي موږ په هغې بد نه وایو د هغې څه خپل انتظامي مجبورۍ به وي او خپل څه قانون به وي موږ به د هغې پابندي کوو خو د الله نه به سوال کوو چې خدای پاک یې مکمل کولو کړي اسم چې بیت الله ته ګورئ او ستا طوافونه کې او په غرمه کې کې او خدای ته جاړئ نو د مسلمان جړه خدای پاک قبلۍ ګورئ د مسلمان جړه الله قبلۍ څنګه چې بچې پلار ته وجاړي او پلار پې خفه شي د بچی جړه پلار نشي زغمل د نوسي جړه نیکه نشي زغملی که دا پلار د بچي نه خفه می خو چې بچې ورته وجاړي یو زنانه او یو ماشوم بچی روانې به کو د مور به یې نه منل روانې به یې کو روانې به یې کو روانې به یې کو هر وخت نو دا مور یې ډېره خفه کړه نو د مټ ټیو نیو بار یې وس په دې ګرمۍ کې بس زما زوی نه وځه بار بچي جړل وځه ځه زما بچې نه زما خبره نه منې لوپر ګرځې د مټ یې ونیو بار وسته او ور یې ورته زنځیر کړه چې در وکې مور به غوسه شو ا بچې بار وته او جړل او مورې ای مورې ما ته ور لړکا تو چته لاړ شه
او جړل او پاغه نور کې دا خپل کور په درشل سر کې خو او پاغه جړه جړه کې دا بچیو دش سو وخت پسې مور سکار پسې بار وتا زنجیر کولو که چې وې قتل هغه نافرمانه بچي د په درشل سر پروت دی او په خاورو کې ککړ اوده دی او په دې مخې اوښ کې پرتې دی مور ټینګې دي چې داسې بچي ته دا که نه ووایه ټینګې دي شي نه هغې مور هغه بچي راوچت که او دې غېږ پورې هغه د خاورو ډک بچي ونیوه او د خاورو مخ ولا یو خوا ښکلی او بل خوا ولا ښکلی ای بچې ته ډېر روانې کړه نو زه څو کوم بچې ته په دې نور په دې درشل سر کې خودمانه لا نړې واپس ماله رالی او ښکلی یې اخیرا جامع او اخیرا وجود او د خاورو وجود یې ځان پورې نیولی او اخیرا د اوښ په مخ ولا یو ښکلی او بله مخ ښکلی کور ته یې دننه کړ مور مهربانه لیکن رسول الله مبارک سے فرمائے اللہ ارحم بعباده من الام بولدها چې مور په خپل بچی دومره نره مهربانه سونه چې الله په خپل بندگانو مهربان نو چې الله ته په چوکاټ سره لگاو بیت الله په چوکاټ او کته وې زه غریب ما زه خو بیت الله له نشم تین استاد لپاره دا د جمعات فرش د بیت الله چوکاټ دا لپاره د خپل کور جانماز د بیت الله چوکاټ الله ته سره لګاو یو موقع کې صحابه ناس رسول الله مبارکم دی یو خدای اور بلا د خیر سره ماشوم بچی دی پغې نو چې هغه اور لمبه وي نو دا بچی غېږ کې دی نو رستوي نو چې به لمبه غلی شي نو بیا دا بچی ور مخکې نو دا ښځه راله حضور پاک مبارک ته وایي وی د الله رسوله تا دا نه دی ویلی چې د مور د رحم نه په بچي کې د مور کم رحم دی نو د الله رحم په بندګانو ر دی نه زیات دی ویلی مې دی ناشنا سوال کوي دا بوډی دا مور وی خدمات چې په دې بچي کم رحم دی د خدای په دې بندګانو د دې نه زیات رحم دی وی او وی زه خو به دا بچي اور ته ونه غورځوم الله خپل بنده اور ته ولې غورځوي دیگه رحم دی زه خو بچي اور ته نه غورځوم بیا الله خپل بندګان ولې اور ته غورځوي رسول الله مبارک کو فرمایي وی الله هغه بنده اور ته غورځوي چې د خدای په مقابله کې سرکشي کوي ان الله لا يلقي فيها الا المارد المتمرد على الله چې د خدای مقابله کې سر اوچت کوي کبر جن دی هغه غورځوي د مور مقابله کې چې بچي ودرېږي نو بیا مور وایي ما نه بخلې درو کې مونږ د خدای سرکشي نه اوسئ عمر ډېر سرکشه شوی دی وروڼو خفه کېږي ډېر سرکشه کبر ډېر زیات شوی پیسه خلکو سره شوی د په ځان نه پوهېږي دولت خلکو سره شوی دی موټر خلکو سره شوی دی بنگله خلکو سره شوی ده ډېر کبر پیدا دی ډېر کبر هغه خفه کېږي ما نن سیاسي اختلافات کم ځای ته ورسېدل نن د مدینه منوره کې د رسول الله مبارک دا روزي مبارک خوا کې خلکو هغه ناروا چغې واله چې د حد نه هلکه دا سیاست هلته تاسو یو دلته کوئ که افسوس نه دی لګیا دي خلک مولیانو پسې کنځلې دا ستاسو ولې سرکشه شوی دا خو تا ته ښکلی عقیده ښیي عمل درته ښیي اخلاق درته ښیي دین درته ښیي ظالمان سیاست په خپل ځای کوئ خو دین مه پرېږدئ
هر څوک چې سیاست کوي ډېرې پارټۍ دي، څوک یو پارټۍ کې، څوک بله کې، څوک بله کې، څوک بله کې، وی لګیا به دا پاکستان دی. لیکن په سیاست پسې خدای خاطر وکړي، دین مه پرېږدئ، قرآن مه پرېږدئ، پیغمبر مه پرېږدئ، رسول مه پرېږدئ، شریعت مه پرېږدئ، قبر نه بځئ، بربنډتوب مه کوئ. د خدای مقابله کې دا سرکشي ده. نو هغه زنانه ته رسول الله مبارک فرمایي چې خدای اور ته هغه څوک غورځوي چې هغه د خدای په مقابله کې سرکشي کوي. خدای هم سرکشي نه ساتي. نو الله په بندګانو مهربانه دی. نو طواف کې خدای ته تاویږي، جاړي. صفا مروه کې جړه وکړه خدای ته، په صفا وجاړه، تصویرونه مه وباسه. نه تصویر لوی غم جوړ دی د موبایل. په مروه کې ودرېږه، خدای ته وجاړه. په طوافونو کې ودرېږه، جاړه جاړه، خدای ته جړه کوه، زاري کوه. په جړه خدای خوشحالېږي، ګناه به د خدای معاف کړي. خدای رحم والا ذات دی. قانون جدا دی، رحم جدا دی. ګوره چې د خدای رحم جوش کې راشي، د سلو کسو قاتل خدای معاف کړی، د سلو کسو قاتل. رسول الله خدا ګوره د خدای رحم دی، دا دار چا سره دا معامله نه ده، دا چې خدای ته جاړې 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 او معافي 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 او بیا نه کې، بس بس ودې ګټله. نو مکې مکرمې ته بیا رمضان کې چې څوک لاړ شي، لږ پرهیز وکړي، لږ پرهیز، د ثوابونو ډک ګاډۍ به راوړي که خیر انشاءالله العزیز، اجرونه به حاصله. خدای پاک دې تاسو ټول بوزي. ما خپلو مقتدیانو دوستانو له ډېرې دعاګانې کړه. تاسو له خو مې د جمعې ورځ چې به راله دا ټول به مې مخې مخې ته ما د له ډېرې دعاګانې کړي. خدای پاک دې له قبولي. او بیا مدینې منورې ته خلک ځي، او د مدینې منورې متعلق چې کوم آداب دي و ختم دی، هغه به انشاءالله العزیز آینده جمعه کې درته بیان کوم که خیر انشاءالله العزیز. یو څو ځایونو کې په مکه مکرمه کې دعاګانې قبلي، یو حجر اسود ته مخامخ، یو حتیم کې د بیت الله شریف د ناوې مبارکې لاندې، درې ملتزم د بیت حجر اسود او د دروازې منځ کې چې کوم ځای، څلورم د زمزم کوی سره. اوس خو خیر هغې ته مخکې به ورکوزېدل، اوس یې هغه ځای بند کړی. پنځم چې زمزم او بس کې، شپږم د صفا د غونډۍ د پاس، اوم د مروه د غونډۍ د پاس، اتم هغه د شنو راډونو منځ کې چې منډې وې نو دغه ځایونو کې، او طواف کې غونډ چې تاویږي نو خدای پاک دعا قبله. تلاوت دې پکې بنده کوي، او چې نی طواف بهتر عبادت دی. زه ملګرو ته یم هغه عبادت هغلته وکړئ چې هغه بل ځای نه کېږي. طواف دلته نه شي کولی، دا صرف هلته کېږي. نو ډېر طوافونه پکار دي چې سړی طوافونه وکړي ډېر. او که طواف نه ستړی شو نو بیت الله ته ګوره، په دې کتو کې هم ډېر لوی ثواب او اجر. یا تلاوت هم ښه شی دی چې سړی هغه ځای کې کوي.